بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. سورة البقرة 14 نمبر آیات کریمه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. د منافقینو خویونه او داوی خصلتونه ذکر شو. الله فرمایي دا دوی چې کوم سکی نو د ناکامۍ سره مخ شو، دا هغه خلق دي اشتروا الضلالة بالهدى چې وغستله گمراهی په مقابله د هدایت کې. هدایت او سملار پرې خودله او گمراهی رواغستله. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما، عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہما او نور صحابه کرام دا غینه دا منقول دی او مروی دی چې دی منافقین او هدایت په ځای پرې خود او گمراهی واغستله، یعنی ایمان پرې خود او کفر واغست. امام مجاہد رحمه الله فرمای ایمان راوړو او هغه ایمان بیا په کفر سره بدل، بیا کافران شو. لکه پنځمه سپاره کې براش ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. دا منافقین خلقو چې ایمان راوړو بے کفر اختیار کړ، بے ایمان راوړو بے کفر اختیار کړ، بیا په خپل کفر کې سم پاخه شو. امام قتاده رحمه الله فرمایي د هدایت په مقابله کې دوی گمراهی خوخه کړله، گمراهی خوخه کړه. لکه څنګه چې سمودیان مبارک الله فرمایلی دي واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. حمیم سجده کی براش ارچ سمودیانو مونږ ته سملار خولوا هدایت مو ته خودلو، لیکن فاستحبوا العمى على الهدى خوخ کا ویلواله په مقابله د هدایت کې. نو هدایت په ځای پر خودو او گمراهی واغسه، گمراهی هلونواله، کفر واغسه، کفر اغلونواله. دوی ته هدایت د کوم طرف نه نصیب شوی؟ هدایت خو ایمان دی. نو حدیث مبارک راځي کل مولود یولد علی الفطرة. هر انسان چې پیدا کیږي دا په فطرت سره، د فطرت اسلامی سره پیدا کیږي. او قرآن شریف کې بمرا شرست فطرت الله التي فطر الناس عليها. دا الله فطرت هغه چې په باغی باندې خلق پیدا کړی دي. انسان دی فطرتن دی مؤمن وي، مسلمان وي. نو حدیث مبارک کې راځي فابواه یهودانه او ینصرانه. مور پلار اولګي دی یا يهودي کې یا نصراني کې. نور خو الله تعالی دی يهودي او نصراني او کافر نه دی پیدا کړی، خو دې رسول داغې نه بیا کافر شي. نو ځکه الله فرمایي چې وې غستله گمراهی په مقابله د هدایت کې. اشترا د یو سیز په بدله کې بل سیز اغستل، یو کس سره پیسې دی او بل سره
سودا ده دی پیسې ورکې هغه ولا سودا ورکې نو دغسې دوی د خپل ایمان خرڅ کو ایمان یې ورکو او ګمراهي یې پې واغستله کفر یې پې واغست دا د منافقین فما ربحت تجارتهم اس ګټه ونه کړله د دوی د تجارت وما كانوا مهتدین او نو دوی هدایت حاصلونکي هدایت موندونکي دی چلونو دوی له هېڅ پیدا ورنه کړه چې کله اسلام ته راځه او کله کفر ته مثلهم کمثل الذي استوقد ناره ففصیح او بلیغ کلام کې مثالونه بیانېږي قرآن شریف هم د فصاحت او بلاغت نه ډک کتاب دی ډېر مثالونه پکې الله بیان کړي بعض علما فرمایي 40 مثالونه قرآن شریف کې الله بیان کړي دي او دغه مثالونه په دې باندې د دین علما عبرت حاصلوي او علما په پوهیږي لکه شلمې سپاره په آخر کې براشي وما يعقلها الا العالمون وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون مونږ دغه مثالونه بیانو خلکو ته په دې باندې عالمان او خلکو عقلمن خلکو اغیتنا پوه حاصلوي او اغیتنا عبرت حاصلوي نه پوهیږي په هغې باندې مګر عالمان خلک علما نو د مثالونو نه مؤمنان فایده واخلي او کافران او منافقان هغوی نورم په ګمراهۍ کې ورښکته شي هغوی وی دي مثالونو ته څه ضرورت نو د الله په کلام پسې دوی استهزا کوي خبرې کوي عیبونه پکې روباسي حال دا ده چې دا د عیبونو نه پاک کلام دی نو په هغې مثالونو کې یو مثال دلته الله ذکر کوي مثلهم مثال د دې منافقانو کمثل الذي پشان د هغه کس دی استوقد نارا چې بلکې اور لره یو سړی دی اور بلکې نو فلما اضاءت ما حوله هر کله چې روخانه کی دا اور نار دا مؤنث سماعی دی نو اضاءت ذکر د مؤنث صیغه راغله اضاءت دا اور چې کله روخانه کی ما حوله غیر چاپیرا ذهب الله بنورهم بوزي الله تعالی دغه رڼا لره د دوینه د دې خلقونه چې کوم منافقان دي وترکهم فی ظلمات نو پریک دی دوی لره په تیارو کې لا یبصرون اس بنوین یو کس اور بلکی او ناګنا تیار شي نور د بلکو خورانا اگر رڼا دل سے پیدا ور نکړه رڼا او شوا خو एकदम اگر رڼا ختم شوا اور مرش نو نه پکې دی چرته تلی شي او نه لاغې نه د څه پیدا حاصله کړه کدا داس انسان دی چې دی ګونګي هم دی خبر نشي کوله دی لوندم دی او دی کونم دی نه د چا خبره اوري نه په خپل څه خبره کول شي پسترګو باندې نابینا دی سو تخکاریم نه نو دل دغه اور څه پیدا ورنکړه نه چاته ویل شي چې ما ته لار وخای نو ته سوکاری او نه د چا خبره اوري دا د منافقان هم دغه سي دوی لاندم دي کانم دی او چالاګانم دي د حق نه دوی حق خبر نه اوري نه کوي او نه وته ګوري نو دغه صفاتیارو کې پاتې شو عمده سه حال به دوی د قیامت پر ورځ باندې هم وي د قیامت پر ورځ باندې دا منافقان دی په پتیارو کې وي لکرا بشرست سورۃ الحدید کې یوم یقول المنافقون والمنافقات
للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. په هغه ورځ چې دا منافقان سړي او منافقان ښځې دی به د مؤمنانو ته وایي چې لږ شان ودرېږئ موږ ته، چې مونږه ستاسو د رڼا نه څه رڼا حاصله کړو. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم، ویني به مؤمنانو لره چې دوی نه به مخکې رڼا روانه وي. نو ناګناه به د دې منافقینو د مؤمنانو په منځ کې یو دیوال حایل شي، دوی به تللی نه شي. دا به هغه تیارې وي چې دوی پکې تللی نه شي او بس ابن خلی وبدرېږي په ځای. داسې په دنیا کې په تیارو کې دي، په شکونو کې پراته دي. دوی زړه ته اوسه پورې د ایمان رڼا کوزه نه شوه، د دوی زړه ته اوسه پورې د قرآن رڼا حاصله نه شوه، د دوی دماغو ته اوسه پورې سکون میلاو نه شو. مذبذب خلق دي، په شکونو او شبهاتو کې پراته دي. نو دا ړانده کاڼه دي او ګونګیان دي. صمن، دوی کاڼه دي د حق نه. ظاهری غوږونه شته دي لیکن باطنی کونواله پکې دي. ظاهر کې خو د دوی غوږونه شته، خبره اوري، لیکن په باطن کې نه اوري، حق نه اوري. بکمن، ګونګیان دي، چاړاګان دي، بیان د حق هم نشي کولی. عمیون، او ړانده هم دي، حق طرف ته ګوري هم نه. فهم لا یرجعون، بس دوی نه راګرځي حق ته. او کصیب من السماء، دویم مثال، یا پشان د باران، صیب باران ته وای، یا پشان د باران من السماء چې وریږي د اسمان نه، فيه ظلمات، نو پدې کې تیری وي، ورعد، غلزار وي، د تندرونو غلز غلوزي پکې، وبرق، نو برېښناوي. یجعلون اصابعهم، ګرځوي دوی خپلې ګوتې، فی آذانهم، په غوږونو کې، من الصواعق، د وجې د اوازونو د تندرونو، د تندر تیز اوازونه ګلز ګلوزي. حذر الموت، د یری د مرګ نه. دا اوس بل مثال چې قرآن شریف کله بیانېږي، د قرآن بیان په دوی باندې داسې بد لګي، داسې بد لکه دا اسمان نه چې دا تندر راغورځېږي او درز کوي، خلک ویریږي او زړه کې یې راشي، هسې نه چې دا تندر په ما راغوځار شي او مړ نه شمه. دا فطرتاً د هر انسان زړه کې دا یره راځي، دا بشري یره وي چې کله باران وي او بیا د شپې وي او تیاره وي او ګلزا ګلوزي وي، برېښنا وي، نو د انسان ویریږي، بې اختیاره یریږي. او کله ناکله انسان د یری د وجې نه په غوږونو کې ګوتې هم ورکړي. داسې دا منافقان نه دي. کله چې قرآن نازلیږي، باران هم د برې نه راورېږي کنه، او قرآن هم د برې نه نازلیږي. نو قرآن شریف چې کله په رسول الله مبارک باندې نازلیږي، دی منافقینو سره یره شي او دوی د خپل کفر او د خپل شکونو په تیارو کې پریوزي. د دوی په زړه کې تیاره وي کنه، کفر دی پکې، نو ظلماتون، په دغه تیارو کې. نو دا قرآن چې کله نازلیږي، نو دا په دوی باندې داسې بد لګي لکه د اسمان نه چې تندر راغورځېږي. زړه کې راځي اسې نه چېرته زمونږ بیان پکې ونشي، په دې آیاتونو کې زمونږ بیان ونشي. نو دوی د یرې د وجې نه په دې خپلو غوږونو کې ګوتې ورکوي. یجعلون اصابعهم، اوس دا ګوته ټوله په دې غوږ کې نه ورځي، اصابع دې ټولې ګوتې ته وایي. خو دوی دا نزور لګی چې زه دا خبره ونرم، نو په غوږ کې دا ګوتې ورکولو کوشش کوي. حال دا دی چې صرف د ګوتو دا سرونه ورکوي، انامل. خو مبالغتن الله فرمایل چې دوی زور لګی چې زه قرآن ونرم. فی آذانهم،
من الصواعق من الصواعق صاد او سین کې دا فرق سین باریک لستل او صاد دک لستل من الصاد وای دک لفظ چې کله انسان لولي دا وختیه سره لګ را پړسیږي غونته من الصواعق تندرونو आवाज ته ویل شي د وجه د आवाजونو د تندر غلزا غلوزي حذر الموت او د ير د مرګ والله محيط بالكافرين الله تعالی را ګرون کې د کافرانو لا چرته وته نو تختی دې ته نه نشي چې ګنې دوی وي موږ به بچ شو بچ کېدل نشته يكاد البرق يخطف ابصارهم قريبا چې دا برېښنا او تختوي نظرنا د دوی كلما اضاء لهم هر کله چې رڼا شي دوی ته مشو فيه زبهغه کې واذا اظلم عليهم قاموا کله چې تیار شي په دوی ودري یا خدا اشاره د روز د قیامت ته چې د قیامت پر ورځ به تورې تیری وي او چې کله د مؤمنانو د ایمان د رڼا وي نو دوی هغه پس روان شي او ناګه بیا غرنا د دوی نه غیب شي ځکه خو د مؤمنانو سره بیا ودري دا دوی شکونه شبهات طرف ته اشاره ده کله ویره دا قران حق دی او دا خبره صحیح دی کله به بیا شک را پیدا شي نو کله رڼا د ایمان راشي او کله بیا د کفر تیری د دوی په زړونو کې ورننه وځي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم که الله غوښتي نو خامخا به بوتلو طاقت د اوریدو د دوی او طاقت د لیدلو د دوی د سترګو د کم طاقت کم چې ظاهري دي باطینی خو اسم ختم شوی دی باطن والا طاقت د اوریدلو چې د باطن طاقت چا سره وي روحاني طاقت د اوریدو چا سره وي هغه قران ډیر په شوق باندې اوري او د سترګو روحاني طاقت ور سره وي نو قران ډیر په شوق باندې ګوري لیکن دوی سره هغه نشته دي او که الله غوښتي نو دا ظاهري به امتنه بوتلو دا کوم چې د دنیا نظر دی او د دنیا اوریدل دی دغه الله بوتلو ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دی اولئک کی ولی کلی خدا وول استلی نشي ها اولئک بنوای اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا هغه کسان دي چې وې غستلا گمراهی په مقابله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم د دیو تا په بلتا کې ادغام کیږي داس بنوای چې فما ربحت تجارتهم بنو ربحت تجارتهم یو تا ته نه جوړ شو پس اس ګټو نکړه تجارت د دوی وما كانوا مهتدين او نو دوی هدایت حاصلون کی مثلهم مثال د دوی ساده جبه په سر لستلش مثلهم مثال د دوی کمثل الذي استوقد نارا کمثل الذي بشان ده کس دی استوقد نارا چې بلکی اور لرا فلما اضاءت ما حوله اضاءت ضاد د جبې د اړخنه د جامع غاخونو وی خونو سره چې کله ولګي د جبې اړخ د جامع غاخونو وی خونو سره چې ولګي دینه ضاد ادا کیږي او کله چې د جبا اوچتیږي د غاخونو ته د جبې د اثر نه دام داسې په مزه به اختیار د غاخونو د اورو سره ولګي د مخ غاخونو چې کومه اورې دي نو دا انسان نه غواړي په خپل هغه سره لګي
نو دغه نه ضاد ادا کیږي زواد وته موای عربی کې زواد نشته ازواءت موای هغه بیا زوات نه جوړ شو زوا او زوا او د ضاد مخرج جدا جدا دي به معنی کې فرق امراض فلما اضاءت ما حوله هر کلا چروخان کی دا اور ما حوله غیر چاپیرا ذهب الله بنورهم بوزی الله تعالی دغرنا د دوی لرا وترکهم او پریک دی دوی فی ظلمات فتیرو کی لا یبصرون چې هیڅ بنویني صم بکمن موایه دا ورکوټ شان میمه پکې سانتیا د پار لیکلي د تنوین نرستو یا د نون ساکن نرستو چې کله باراشي دغه تنوین یا د نون ساکن دا په میم سره بدلیږي نو صمم وای صمم بکمن صمم دوی کان دي د حق نه ظاهر کې خو خبري اوري لیکن حق خبري نه اوري کان دي دوی د حق نه بکمن ګونګیان دي چالاګان دي د حق بیان نه عمیون لاند دي د حق لیدلنا فهم لا يرجعون دوی نه راګرځي حق طرف ته او کصیب من السماء یا پشان د باران من السماء چې وریږي د اسمان نا فيه ظلمات پدې کې تیری وی ورعد نو پدې کې ګلزار وی وبرق نو برېخنا وی یجعلون اصابعهم غرزوی دوی خپل ګوتې فی آذانهم بخپل وغنو کې من الصواعق د وجه د تندرنا یا د وجه د اوازونو د تندرنا حذر الموت او د یری د مرګنا والله محیط بالکافرین الله تعالی را ګرون کې دي کافرانو لرا یکاد البرق قریب دا چې برېخنا یخطف ابصارهم او تختوی نظرونه د دوی کلما اضاء لهم هر کلا چرنا شدوی تا مشو فيه زیپ هغی کې واذا اظلم عليهم کلا چې تیار شي په دوی باندې قاموا ادریگی ولو شاء الله کچر غختی وی اللہ تعالی لذهب بسمعهم خامخاب بوتلو طاقت اوریدلو ددوی و ابصارهم او طاقت دلیدلو ددوی ان الله بشک اللہ تعالی على كل شيء قدیر فهر یوسیز باندې قدرت لرونکی دی صدق الله العظیم.